أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا والشفيع ذنوبنا ومولانا أبي القاسم محمد. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. الله رب العزت خپلو بندگانو ته قرآن مجید کې خطاب کوي چې مو ولیکلو زبور کې بعد ذکر نه ورسته چې دغه ځمکه به وارثت کې ملویږي خو چاته عبادی صالحون د ما صالح بندگانو ته. د قرآن مجید دغه آیا مو ته یو درس راکوي، مو یو سبق ته نخلو، مو ته د زندګۍ کولی روش ښیي. هغه کوم یو درس دی چې د قرآن مجید دغه آیا مترکوي، هغه درس امید دی. سترګې وغړو مو ایچا انتظار کې ناسیو چې یوه ورځې به یو کس رسي هغه به دنیا کې عدالت برقرار کوي، هغه به ظالم ته د ظلم سزا ورکوي، مظلوم ته به د مظلومیت جزا ورکوي. کله انسان دغه فکر سره دغه امید سره زندگی کوي چې یوه ورځې یو صالح شخصیت روان دی، دغه حکومت دغه قدرت هغه کس ته لاسته رسي، نو بیا دغه کس دغه امید سره هر یو کوشش کوي، تلاش کوي، زحمتونه کوي تا دا چې هغه کس هغه رسي، هغه دپاره زمینه همواره کړي. که څومره مشکلات راشي مشکلات برداشت کوي، که زندانونه رسي زندانونه برداشت کوي. یعنی هر یو مشکل برداشت کوي صرف اندی دپاره چې هغه کس راشي هغه سره زه لښکر کې بینوانې سپی نه بلکې بینوانې زه یوسف السلار خدمت وکړم. د قرآن مجید مختلفو آیونه لږ سترګې واړو، مختلفو مقامو باندې الله رب العزت مو ته دغه امید راکوي، مو سره وعدې کوي. یو بل مقام باندې سوره قصص کې آیت نمبر 5 کې الله رب العزت بیا خپلو بندگانو ته څه ونريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم ائمه ونجعلهم الوارثين. الله رب العزت هغو کسانو سره وعده کوي، هغو خلکو ته چې ما زه دغه اراده کوم خلافت تیر کوم، دغه هغو کسانو ته چې هغه ځمکې باندې ضعیف قرار شول، هغوی باندې ظلم وشولو، هغوی نه حق غصب شولو. لږ تاریخ ته سترګې وغړو، بیا تاریخ کې چا نه حق غصب شوی دی، څوک زندانو ته لاړو، څوک 55 کاله کور کې کېنستل، څه سبب و څه علت و چې الله رب العزت وشوه دغو خلکو سره بیا وعده کوي چې نه خلافت دوباره یې تاسو لاسته روان دی. بیا دریم مقام باندې الله رب العزت بیا ورسره وعده کوي. سوره اعراف آیت نمبر 128 کې بیا الله رب العزت دی ان الارض لله یورثها من یشاء من عباده والعاقبة للمتقین. الله دی دغه ځمکه ایما دی، زه چاته وغواړم خپلو بندګانو کې دغه ځمکه وارثت کې ورکولی شم، ورکوم خو چاته ورکوم والعاقبة للمتقین، دغه ځمکه زه متقیانو ته ورکوم. هغه کسان چې هغه متقیان دي د ځمکې وارث به هغه جوړېږي. لږ بیا راشو اندي ای تفسیر پنځم مولانا امام محمد باقر علیه السلام نه پوښتنه کوم مولا د متقیانو نه مقصد چوک دی چې الله رب العزت سره وعده کوي. پنځم مولا یې که نه چې دولتنا آخر دول وهو قول الله تبارک وتعالی والعاقبة للمتقین. هغه چې الله رب العزت کومه وعده قرآن مجید کې کوي خپلو بندګانو سره چې هغه متقیان معرفي کوي، هغه د مو حکومت دی، هغه مو یو، دا حکومت به د مو رسي. مقصد د قرآن مجید دی مختلفو مقامو باندې الله رب العزت مو سره وعده کوي. دا د انسان کلام نه دی چې وکي مشکل راشي، دا د انسان کلام نه دی چې دروغجن شي، نه دا د الله رب العزت کلام دی چې دې کې هیڅ شک نشته چې دا ټول کلام رښتونه دی، محقق به کیږي.
په مقام باندې الله رب العزت سترګې ور اول ور استفاد الله رب العزت چاته وعده ورکوي صالحینو ته بیا متقیانو ته بیا مستضعفینو ته یعنی اوصاف بینه نماز ذکر نه کوي دو خپل ځای کې باسته سویلي اوصاف راغله نمې ذکر نه شولې هغه طرف ته زه نه څوم خو سترګې وړو کله دغو سره الله رب العزت وعده کوي بیا خپلې وعدې په باره کې الله رب العزت وعد الله الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنهم فی الارض سوره نور آیت نمبر 55 کې به کنه چې دا الله رب العزت وعده ده د الله وعده کې هیڅ کله درغجینی نه کیږي چې الله رب العزت وعده محقق نشي نه چا سره کوي هغه خلکو سره وعده کوي چې هغه مؤمن هغه خلک چې هغه صالح دي الله رب العزت د کسانو ته د خلافات کولی د ځمکې باندې وعده ورکوي وشوه زه په نتیجه دغه حدیث سره د مولا امام سجاد علیه السلام نتیجه به دغه عیود وبسم چې مولا امام سجاد علیه السلام نه پښتنه وشوله مولا دا راته وایي چې الله رب العزت قرآن مجید کې وعده کوي متقیانو سره صالح کسانو سره مستضعفینو سره دغه نیک کسان دغه صالح کسان چوک دي نه هغه وخت کې مولا امام سجاد علیه السلام ورته هم والله شیعتنا اهل البيت عليهم الصلاه والسلام يفعل الله ذلك بهم على يد رجل منا أهل البيت عليهم الصلاة والسلام وهو مهدي هذه الأمة مولا سجاد عليه الصلاة والسلام قسم خوري هم والله ما قسمی الله باندې هغه بل څوک نه دي هغه د مو اهل بیت الشیعه دي خو سره څو عندي حدیث ته دغه حدیث لغونه کې شرح ته لګي سترګې وغړو مولا دغه چې الله رب العزت کله وعده کوي چې خیر څوک نه دي د موش یادي خکه سترګې وغړو دنیا سطح باندې کنن حکمرانی دي هغه کفار لاس کې دي کنن قدرت هغه منافقین لاس کې دي کنن څومره زور دي قدرت تکتونه هغه یا منافقین یا کفار یا مشرکین لاس کې دي لکه پښتنو کو خالقا دغه وعده څنګه محققه کیږي د څنګه قدرت به د شیا او لاس رسی کسترګي او هر زمکه باندې شیا دي که مسلمان دي هغه باندې کفار مسلطي ظلم ور باندې کوي که بیا مسلمان ممالک کې شیا دي بیا شیا باندې هغه مسلمان چې هغه ظاهر کې ځان ته مسلمان نه تعصب نه ډاک خلک هغه بیا شیا باندې ظلم کوي مختلفو مقامو باندې مختلفو زمکو باندې هر چی ته لاړ شي خو هغه مو ورکې د شهدا او سرزمین څخه ته د پاراچینار نه ویل شي هغه شهدا او سرزمین باندې څه هغه باندې مډیره قرباني ورکړي دي قرباني به ورکوای و حالت د غزمکه نه دشمن ته ورکو نه دشمن مونږ خستل شي نه د جرأت کولی شي حکومي منصوبې کله دشمن موته جوړوي مختلفو طریقو سره مختلفو حالاتو سره کله یو حاکم پرچنر ځمکې ته قدم کېږدي یا تعصب به بنا باندې ول یا پیسو به بنا باندې رسي هغه خدمات توقع نه منل چې هغه به خدمات وکي یا نه هغه خپل جیب د کولې لپاره لګیا دی یا نه هغه شیا مذهب د لپاره ضرر د لپاره رسي نقصان ته ورسي نن سبا حالاتو ته لګي سترګړه پرچنر کې سکول حالاتو ته بیا چې کوم پوسټ رسي پوسټ غصب د لپاره رسي هغه حکیم دغه ظلم کوي هغه حساب کوي کبه زمکو باندې راشي زمکو غصب شول کې حکیم ټول نه غټو کې ملاویس وي هغه ظلم دوه کوي د دشمن طرفداري دوه کوي در حالی کې ته دولت ته پیسې خلید د زمکې خدمات کوي پاکستان سرزمین اما زه یو مفت لذیذه پیسې نه خلم مفت کې د خپل زمکې نه خدمات کوم محافظات نه کوم ځکه مولا سجاد علیه السلام اندیږي کې ته چې دغه قدرت دغه دولت څنګه رسید شیاو الله سره هغه دې چې الله رب العزت اندغه قدرت اندغه تکد یو د سه کاس ذریعہ سره غل لاس ذریعہ سره شیاو لاس رسی چې هغه چوک دی هغه د موت سه مولا دی هغه په ذریعہ سره اندو قدرت رسی هغه په ذریعہ سره دغه دنیا کې به صلح راشي دغه دنیا کې به امنیت راشي دا مغه شخصیت دی روان دی 15 شعبان ریز روان دی د مولا ولادت ریز روان دی او شو دی ورځ باندې خپل مولا سره عهد وکړو مولا نن ترت اته نن راتللو شپه دی اته نن راتللو ورځ دی مولا مو غوړ تو سره عهد کو چې وشو بیا دشمن سازش کې مو مبتلا نکیګو دشمن سازش به مو ناکام کو بیا دشمن مخبره او ته مولاس نه چو ویلی هر یو کس کله دشمن ته مخبری کوي کنه جاسوسي کوي هغه طرفداري کوي یاد وسط هغه خپل مولا باندې ایمان نشته هغه ته انتظار کې نه دی نوست وشو کله مو دغه امید نتیجه به زده اخلم چې کله مو دغه امید سره زندگی کوو دنیا کې هر یو مشکل راشي هغه وخت کې مو بیا خپل ځنونه خپل مولا نه قربانو
واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.